بسم الله الرحمن الرحیم. بعضې وخت موږ چرمن ګرمو اوبو سره یا ګرمې پۍ وي یا چای وغیره دې سره وسوځي، نو په داسې ټایم چې څه کول پکار دي او کوم داسې کارونه دي چې اکثر موږ خلک یې کوي خو هغه نه جان بچ کول پکار وي، ځکه چې هغه یا فایده کموي او یا الټه نقصان کوي. اول به هغه خبره وکړو چې دې ټایم چې به څه کوئ. په دې ټایم چې به چې کوم ځای سوځېدلی مثال په تور باندې لاس ته یا پښه ده، نو په هغې باندې به سړې اوبه تویول شروع کې. دې اوبو چې به دوه درې خبرې یادې ساتو. یو خو دا ده چې دا اوبه سړې پکار دي خو بالکل برف غوندې سړې نه. دومه خبره چې دا اوبه به ډېر زیات تیز پریشر سره بیا نه پاچوو. عامه چې کومه مثال ټوټۍ ده، ټوټۍ لاندې دا لاس یا پښه ونچا یا پیپ به ونچا یا لوټه وغیره دې سره بیا په تویوي. او درېیمه ډېره ضروري خبره چې دا اوبه به 20 منټ پورې مسلسل په تویوي. 20 منټ زیات ښکاري خو دا د علاج اولنیو حصو چې ده ډېر ضروري ده. د دې وجه دا وي چې کومه چرمن موږ ته ښکاري چې وسوځېدله، د دې لاندې نورې حصې وي، د چرمنې دومه حصه وي او هغې لاندې وینې رګونه وي، دا توک هغو ته روان وي. موږ مقصد دا وي چې د کومه چرمن سوځېدلې ده نقصان څه دا خو څه ده، خو چې دا توک نورو لاندې حصو ته وینې رګو ته لاړ نه سي چې هغه نقصان درنه وسي. نو دا 20 منټ پورې تویول دا ډېر ضروري دي چې دې سره دا لاندې حصې خطرې نه بچ سي. په داسې ټایم باندې موږ خلک اکثر کومې غلطیانې کوي. یوه ډېره عامه ګریلو ټوټکه ده چې خلک دې ټایم ټوت پیسټ په ولګوي. ټوت پیسټ ولې نه دی لګول پکار؟ هغې وجه دا ده چې دا صرف دا باندې حصه خو سړه کي، موږ ته لږ کې هغه مریض ته تسله میلاو سي چې یاره دا جې سوړ څه ګزاره یې وکړه. خو چې کوم توکي او توک لاندې حصو ته روان ده، وینې رګو ته روان ده، هغه پوره توک چرمنې نه ونه وځي، نو دا هغه نقصان جاری وي. موږ هغه لاندې حصې نقصان نه بچ نه کړی. داسې بعضې خلک مالګه استعمالوي سړواله لپاره، خو هغې هم دغه اثر ده چې صرف باندې معمولي سړواله ورکوي، توک چرمنې نه باسي ټول. نو چې کله توک لاندې حصو ته ورسي، هغه موږ ته هېڅ پته نه لګي چې نقصان څومره زیاتېدی سي. بیا چې څومره توک یې زیات اخیستی دومره به نقصان زیاته خطره وي. دې ټایم باندې بعضې خلک دا تڼاکه جوړه سي، نو خلک دا تڼاکې بزه کوي. موږ ته چې کله مریضان راځي نو اکثر داسې وي چې هغو تڼاکې دالې بزه کړي وي. وجه چې وي وایي دې سره تکلیف زیات و، موږ وایي چې تکلیف به کم سي. خو دا بالکل نه کوئ دا کار، ځکه چې دا تڼاکه کله جوړه سي موږ ته خو په ظاهره دا ښکاري چې یاره خو چرمن ده او هغې لاندې اوبه دي. خو حقیقت چې دا وي چې دا اوبه کومې دي، د اوبو لاندې هم د چرمنې حصه وي. هغه مثال داسې وي لکه یو کچا یا نیم پوخته چرمن چې وي، او دغې کچا یا نیم پوخته یا دې کمزورې چرمنې نه بیا موږ والا نوې چرمن بیا جوړېږي. نو چې دا کومه تڼاکه جوړه ده، دا باندې چرمن ده اوبو نه باندې، دا ډکن غوندې کار کوي چې دا لاندې کمزورې چرمن او نیم پوخته چرمن د جراثیمو نه ترې بچ کوي چې څو پورې د نوې چرمن نه یې جوړه کړې. نو که موږ دا بزه کړو، نو هغه کمزورې چرمن موږ ښکاره کړه، دې باندې جراثیم اثر کوي، جراثیم نقصانوي. دا جراثیم بیا ټول بدن ته هم ګډېدی سي، ټول بدن چې ویړېدی سي. نو دا به بالکل نه کوو. دې نه علاوه کله دا وي چې بعضې خلکو مثال په طور باندې لاس یې وسوځېده، نو دې ټایم باندې یا ګوته په ګوته وي یا چولی وي، نو کوشش کوو چې فوراً دا جندې باسو سوځېدلو په ټایم باندې. وجه دا ده چې بعضې ټایم دا وي چې دا بیا ډډواله واخلي ګوته یا لاس، او که دا ډېر ډډ څه نو بیا یو خو دا باسل ګران سي، دومه دا ده چې دې سره که چېرې ډېر ډډواله واخلي نو دې سره بیا دې ګوتې ته یا لاس ته وینې کمی ورتلی سي، او هغه بیا خدا نخواسته نور ډېر نقصان کولی سي. یو خبره دا کوم بشي چې کله کپړو باندې داسې ګرم چای اوبه وغیره توی سي، هغې لاندې چرمن وسوځي، نو دې ته به ګورو چې که چېرې دا کپړې چرمنې سره اشنتې وي، نو بیا به دا کپړه نه جنده لرې کوو، دغسې اوبه به په تویو. ځکه چې که دا کپړه جندر چېږي نو چرمن زخمي کېږي ورسره. خو که چېرې کپړه ورسره اشنتې نه وه،
نو بیا بهتره طریقه دا ده چې کپڑا غجی نه درې کې او شرمنه باندې ډایرکټ وبتوي کې. بعضی حساس جیان وي هغه کوشش کوم چې کمنټ چې د منشن کا چې دا داسې جیان کوي کدا اوس وجیږي یا په دې طریقې وي، نو بیا کوشش کوو چې تاسو زر نظر هسپتال ته ورسو. نازکې حصې وي او هغې علاج زیات ضروری یا زیات سخت پکارېدی سي. الله پاک دې موږ ټول په خپل حفاظت کې ساتي. السلام علیکم.